فصل کې څه کوي دې خواته وګورئ. ماتن په دې فصل کې دوه خبرې کوي. څو خبرې کوي؟ دوه. یو اصطلاح د مناطقو ذکر کوي او دویم وجه دغه اصطلاح لپاره وایي چې دوی دا اصطلاح ولې قایمه کړه. دغه دوه خبرې دي. هلکه دا اصطلاح څه قایمه کړې؟ دغه دا ده چې دوی د موضوع نه تعبیر په جسره کوي او له محمول نه تعبیر په بسره کوي. بس کل جبه وایي، کل زید کل انسان کاتبون یا کل انسان حیوانون په ځای باندې کل جبه. اوس وجه د اصطلاح لپاره وایي چې په جوبه سره تعبیر ولې کوي؟ وایي له وجه د اختصار نه. جوبه کې څه ده؟ اختصار ده. او دویم له وجه د توهم د دپې د توهم د انحصار نه چې بیا به طالب په کتاب کې په کل انسان کاتبون کې زده کړي دي چې موجبه کلیه او موجبه جزیه بعض الانسان کاتبون، موجبه کلیه کل انسان کاتبون، سالبه جزیه لا شیء من الانسان، بعض الانسان لیس بکاتب، لا شیء من الانسان بحجر. بس په دغه انسان او په دغه ماده کې که بیا دې ورته ویلې مولانا صاحب چې کل ان الانسان لفی خسر، دا کومه قضیه ده؟ داسې دې ورته ویلي. یا دې بله یوه قضیه ورته جوړه کړه چې کل خمر حرام، کل خمر حرام، دا دې ورته ویلي. لا شیء من الخمر بحلال، نو دغه موضوع محمول هغه زده کړي دي، بیا وایي زه نه پوهېږم. لکه طالب جمله اسمیه صرف په زید قایمون کې زده کړي، دی به وایي چې ولا دا جمله اسمیه دغه کې منحصر. نو د ځکه تعبیر څه که بدل چې څوک مولانا صاحب توهم د انحصار ونه کړي چې ولا دغه موجبه کلیه به دې ته وایي چې موضوع پکې انسان وي او محمول پکې کاتب وي، نو کل انسان کاتب. دغه ته به لکه چې حملیه وایي او موجبه کلیه به وایي، نو د موضوع نه تعبیر په جو که او د محمول نه په. اوس دا خبره ده چې تعبیر به مرکبن کېږي که بسیطن، دا اوږد بحث ته خو دومره زده کړه چې صحیح خبره دا ده چې بسیطن تعبیر به کېږي، مرکبن به نه کېږي چې کل جیم باون، بلکې تلفظ به پې باندې بسیطن کېږي کل جا با. ځکه تلفظ تابع د کتابت وي، څنګه چې کتابتن بسیطن لیکل شوی ده نو تلفظ به هم بسیط وي، ویل کېږي به کل جبه، جیمن باون به نه ویل کېږي. بس اوس دا خبره وکړي چې دا دوه حرفین ولې وضع کړه؟ حروف هجا خو 28 بغیر د الف نه، الف سره 29، نو بیا یې دغه دوه ولې وضع کړه؟ نو تاسې وایي چې حروف هجا الف ته خو اعتبار نشته، ځکه په هغه تلفظ نه کېږي، ساکنې وضعي ده چې دا تلفظ په کېږي اول حرف پکې با ده. صحیح ده؟ نو په ټولو کې با مقدمه ده که نه ده؟ با چې مقدمه ده با یې راواخیستله، بس دا یې کېښودله دلته. او تا او ثا چې ده هغه په کور کې شریک ده له چا سره؟ له با سره. کور یو شان کور ده خو ګاټې پکې بدل دي. با ګاټه چېرته نیولی ده؟ لاندې. او تیسو ګاټې نیولي دي بره په خېټه باندې ایښي دي، او ثې څلور ګاټې نیولي دي بره په ګېډه. دا یو ملا و کوچی و، ما ته ویلي وایي زه ماشومان سخت پوهوم په دې الف و بې باندې. ما ورته ویل څنګه؟ وایي دلته یې په بورډ ورته ولیکم او ورته وایم چې تی د تی لپاره دوه ګاټې دي بره یې په ځان ایښي دي، او سی چې ده 3 ګاټې لري، هغه یې چېرته ایښي دي؟ بره. او بې څو ګاټې دي؟ هغه یې لاندې ایښی ده. نو لاندې چې ایښی هغه غورځېږي نه. ښه، نو مولانا صاحب بی او تی او سی دا په کور کې څه دي سره؟ شریکان دي. نو د ټولو نه یې یوه با راواخیسته، بس دا نور خو هسې شریکان دي. تی او سی په کور کې یو قسم نه دي ورسره. مولانا صاحب چې کور یې ترېنه بدل وي هغه بل دوم نمبر کې جیم ده. جیم بیا له دی نه مخالف ده، نو په بل نمبر کې څوک راواخیسته؟ جیم. جیم که جوم، دا واړه جوم ورته وایي، نو جیم یې راواخیسته مولانا. او حا او خا ورسره په کور کې شریکان دي، نو جیم یې راواخیسته. نو اعتراض واردېږي چې په هغه ترتیب یې ولې نه راخیسته؟ کلو بجه ولې نه وایي؟ نو به نه ده مقدمه. نو تاسې وایي چې بیا توهم د شمیر د حروف هجا ونه کړي چې ای بی سی ډي دا به څه شماري؟ حروف
دا حجاب شماري. نو مولانا شمیر د حروف هجا او دوه توهم سکون کې خدا کمزوري وجه ده. صحیح وجه دا د مولانا صاحب چې په موضوع کې درې شیان دي او په محمول کې دوه شیان دي. موضوع کې درې شیان څه دي؟ ګوره، یو وصف عنواني دی موضوع ده، دا ټکی دی موضوع چې د موضوع نه په کوم لفظ سره تعبیر کوي هغه وصف عنواني دی موضوع ده. لکه کل انسانین کې دا ټکی دی چا انسان. یو مصداق دی انسان د چې افراد دي سو شو. دوا یو صدق دی وصف عنواني د په افراد باندې دا درې. نو په انسان کې څو شیان شو؟ په جانب دی موضوع کې درې شیان نشو. په جانب دی موضوع کې کل انسان کاتبون موضوع انسان ده کن. نو په انسان کې څو شیان دي؟ یو شی په انسان کې وصف عنواني دا ټکی دی انسان. یو چې کوم دغه مصداق ده چې هغه انسان په باندې صادقیږي هغه افراد، او بل صدق دی وصف عنواني په. او په جانب دی محمول کې دوه شیان دي، هغه کې ذات نشته افراد نشته. افراد یې همدغه دی موضوع دي، بس په محمول کې وصف مراد وي، په هغه کې ذات نه وي. نو په محمول کې دوه شیان دي، یو وصف عنواني ده چې دا ټکی دی کاتب ده، بل صدق دی وصف عنواني ده په افرادو دی انسان باندې. څو شیان شو په جانب دی محمول کې؟ یو څوک ده پکې وصف عنواني دی کاتب دی وصف عنواني دی محمول، او بل صدق دی وصف عنواني دی محمول ده په افرادو دی موضوع باندې. صدق دی وصف عنواني دی محمول چې کاتب ده په افرادو دی موضوع باندې. نو مولانا صاحب په جانب دی محمول کې افراد نشته، نو محمول کې څو شیان دي؟ او په موضوع کې او په حروف هجاو کې شماري جپ دروي دلالت کوي. الف یو، با دوا، جیم درې. نو با په دوو دلالت کوي. نو په جانب دی محمول کې څو شیان دي؟ دوا. او ج په دروي دلالت کوي، او په جانب دی موضوع کې درې شیان دي. نو ځکه یې ج چاته ورکه موضوع ته، او ب چاته ورکه محمول ته. نو بالعکس نه وایي چې کلو بجا، بلکې وایي چې کلو جبا. جبا کتارو جبا جبا. زده شو که نه شو زده؟ څوک راته ویلی شي دا د ما خبر څوک کولی شي؟ دومره تکړه شته چې وي ما چې څه وویلې تی ووایه. جانب دی موضوع کې څو شیان دي؟ یو موضوع ده، یو وصف عنواني دی موضوع ده، بل درې نه. حروف هجاو کې جیم په دروي عدد دلالت کوي. ګوره په جانب دی محمول کې یو وصف عنواني دی محمول ده، بل صدق دی وصف عنواني په افرادو دی موضوع باندې. او په جانب دی موضوع کې څو شیان دي؟ وصف عنواني دی موضوع، افراد دی موضوع، صدق دی وصف عنواني دی موضوع په افرادو دی موضوع. په جانب دی موضوع کې دا درې شیان. او جهم په څو دلالت کوي؟ په دروع عددونو دلالت. زی ابجدتا بحتوی دان احاداس شمر عشرات تا جایی کې سواده. تاسې داغه نه دی ویلي؟ ولې هغه اشعار هم نه دی ویلي؟ پښتو کې هم شته که نه؟ له الف نه تر حتوی پورې احاد شماره، الف نه تر کوم ځای پر راځي؟ الف یو بدون الف څنګه راځي؟ اب حتوی نه 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 اب جد حتوی کالمن نه 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 لا الفنا احاد شماره. ودرېږه پښتو کې یو شعر ده که نه؟ او که نه وروسته په هغه کې خو هغه نشته، زرګونه او لکونه نشته. پښتو کې هغه شعر هم جوړ کړی ده. او زبرایات کم یار دا خو هغه کې مونږ لیکلی ده. په ښه څنګه ده مولانا؟
نو جیم دلالت په دروي کوي او با دلالت په چا کوي په دوو او په جانب د محمول کې دوه شیان دي مړه دا خارجي خبرې دا ولې دا وخت به تیروي دي قد جرت عادت الميزانين په تحقیق سره جاری شوی دا عادت تی منطقيانو چې انهم دي يعبرون دي تعبیر کوي د موضوع په جسره او د محمول نه په بسره فمتى ارادوا تعبیر چې کله د اراده دي تعبیر کوي د موجبي کلینا نو دا نه وایي چې کل انسان حیوان بلکې دغه په ځای وایي کل جبا ومقصودهم د دې مقصود وسوجه وایي من ذلك د دې تعبیرنا الايجاز یو اختصار ده او بل دفع دي توهم دي انحصار چې څوک داونه وایي چې موضوع په دې کې منحصر او محمول په دې فصل الحمل مولانا صاحب اوس قضیه کې حمل راځي که نه راځي بغیر د حمل نه راځي ځکه مولانا صاحب التحمل په واسطې د نسبت سره محمول حمل وي په چا باندې موضوع باندې نو قضیه کې چې حمل راځي نو اوس مولانا صاحب د حمل تعریف کوي حمل چاته وایي مولانا صاحب په لغت کې بار کردن ته وایي حمل یحملو حملا بار کردن او په اصطلاح کې بارول بار کردن او په اصطلاح کې الحمل په اصطلاح د مناطقو کې اتحاد المتغیرین فی المفهوم دا فی المفهوم جار و مجرور به تعلق تر متغیرین پورې ورکي او دا بحسب الوجود به تر اتحاد پورې تعلق ورکي نو څنګه به وایي اتحاد المتغیرین متغیرین په مفهوم کې خو اتحاد به بحسب الوجود اتحاد به په اعتبار دی بحسب معنا باعتبار په اعتبار د وجود سره به اتحاد وي او د مفهوم په اعتبار باندې به مغایرت وي لکه زید قائمون نو د زید قائمون مغایرت په اعتبار د مفهوم سره ده ولې د زید مفهوم بیل ده او د قائم مفهوم بیل ده خو بحسب الوجود اتحاد ده ولې د ایغ مناسب چې مولانا کوم وجود د هغه وجود د قائم هم ده کوم وجود چې د قائم د په خارج کې هغه وجود د مناسب ده نو مولانا د مناسب او د قائم د دواړو وجود یو ده کنه ده په خارج کې خو مفهومونه مغایر دي مولانا صاحب د چې دا ویل چې اتحاد المتغیرین اتحاد د دوه متغیرین خو هغه متغیرین به پس کی مفهوم کې یو ټکی پکې زیات کا چې هغه متغیرین په مفهوم کې مولانا صاحب حقیقتا وی او که اعتبارا وی حقیقتا وی که اعتبارا وی نو مولانا صاحب حقیقتا مغایرت لکه زید قائمون کی زید قائمون کی مولانا د زید مفهوم بیل د قائم بیل د مفهومونه حقیقتا مغایر دي سره او چې اعتبارا مغایرت وی پکې حقیقتا وی لکه په حمل اولی کې الانسان انسان نو الانسان انسانون د دوړو مفهوم حیواني ناطق نه ده خو مغایرت پکې صرف اعتباری ده هغه څنګه ده کوم انسان چې زمونږ په عقیده کې ده انسان فی نفس الامر هغه په نفس الامر کې انسان ویلې ده یا الانسان هغه انسان چې ملتفت الیه اولا دا الانسان هغه انسان دا چې ملتفت الیه ثانیا دا صرف د ادراک او د التفات په اعتبار باندې دقه مولانا مغایرت اعتباری کافی ده اگر که مفهوم د دواړو یو ده نو مفهوم کې مغایرت به وي خو مغایرت عام د حقیقتا وي که اعتبارا وي نو حمل شایع و متعارف تم ورغه حمله نن مولانا صاحب دی 1 کروڑ سبق د نن تاسو تقاعدی دی دا بتاسیات کوي ښه یو څو ټکی دی مولانا صاحب بل بحسب الوجود ویلي وجود سره دا ونه ویلي چې په اعتبار دی وجود خارجي دا وجود مطلق پرې خاو ده ولې کله کله داسې وي چې په خارج کې دی موضوع محمول سره وجود نه وي لکه وایا النوع کلی نوع څه شی ده ان کلی ده نو النوع کلی دی نوع دی کلی لپاره په خارج کې وجود شته نو چې نشته نو چیرته وجود په خارج کې شته چې بیا اتحاد په خارج کې راشي نو دا وجود مطلق پرې خاو ده بحسب الوجود په اعتبار د مطلق وجود سره بیا که هغه په اعتبار د وجود ذهني سره متحد وي که په اعتبار د وجود خارجي سره نو کلی و نوع اگر که په اعتبار د وجود خارجي سره متحد نه دي خو په اعتبار د وجود ذهني سره متحد دي نو قضیه ذهنیه تم ورغی دا تعریف قضیه خارجي تم ورغی قضیه مطلقه تم ورغی مطلقه قضیه دي ته وایي چې مطلقاً په مابین د موضوع محمول کې اتحاد وي سواء کان په خارج کې وي که په لکه ووایه قضایه هندسیه راواخله الاربعة زوجون الاربعة ضعف الاثنين الاثنان نصف الاربعة
صحیح شو مولانا صاحب. الکل خط ینقسم طولن، هر خط چې کوم دغه په طول کې تقسیم قبلوي نو د هندسې والا دغه قضیه او هغه د علم حساب والا کومه د علم حساب والا د چې الاربعه زوجون یاده د هندسې والا لکه دغه یا کل سطح ینقسم طولا وعرضا دا د هندسې والا قضیه ده. نو سطح که په ذهن کې وکه په اربعه په ذهن کې وي که په خارج کې وي نو اتحاد به له زوجیت سره وي. نو په لحاظه په دې صورت کې دې ته قضیه حقیقیه وایي. قضیه حقیقیه دا معنا چې موضوع هر چیرته وي، ذهن کې وي که په خارج کې وي نو هغې ته مو راغله قضیه خارجي ته مو راغله. خارجه دا معنا چې موضوع په خارج کې وي، قضیه ذهني ته مو راغله چې موضوع چیرته وي په. ولې دلته وجود مطلق پرېښاو، د مطلق وجود په اعتبار د وجود خارجي سره وي، په اعتبار د وجود ذهني سره وي، په اعتبار د وجود مطلقه سره وي نو ټولو ته ورغله. او بل چې اتحاد المتغیرین په المفهوم مغایرت نه مغایرت عام واخیسته، مغایرت حقیقي وي او که مغایرت اعتباري وي نو حمل شایع متعارف ته ورغی، حمل اولی ته ورغی ورنغی زدم کړه که نه کړه زده. دا څو خبرې یادې شوې. اوس مولانا صاحب دا دی وایي ثم الحمل. اوس مولانا صاحب دا حملونو کې تقسیم کوي. دا تقسیمونه یاد ساتي. یو تقسیم هغه چې دی کوي هغه په اعتبار د وجود د واسطې او د عدم د واسطې سره ده. که بلا واسطه حمل راغلی حمل موتاتي ورته وایي، او که په واسطې د زو لهو د پی سره راغلی دې ته حمل اشتقاقي وایي. نو حمل به خالي نه وي، یا به بذات وي څه معنا بغیر د واسطې د زو لهو دی فی نبوی، یا به حمل په واسطې دی زو لهو فی سره وي. نو که چېرته بغیر د واسطې نه و د دې ته حمل موتاتي وایي. ولې موتاتي له تواتو نه د تواتو توافق ته وایي، اتحاد ته وایي. او دلته اتحاد بذات راغلی ده بغیر د واسطې نه. او که چېرته حمل په واسطې د فی زو لهو سره و دې ته حمل اشتقاقي وایي. ولې حمل اشتقاقي ورته وایي؟ وایي ځکه دا اول په تعویل د مشتقي سره کېږي. د حمل موتاتي مثال لکه زیدون کاتبون، نو زیدون کاتبون یا الانسان کاتبون دا کاتب بذات نه ده حمل. ولې زو لهو پیشته پکې نه، د دې مابین کې بذات اتحاد راغلی ده. کوم وجود چې د انسان دغه د کاتب د کوم چې د کاتب دغه د انسان ده او واسطې ماسطې پکې نشته. او که په واسطې د زو لهو فی سره و د زو په واسطه باندې چې ووایه زیدون زو مالن، اوس که چېرته دا زو نه وي نو زید ته ویلی شي چې زیدون مالون، زید ته به څه وایي زو مالنا. اوس مولانا دې ته حمل اشتقاقي ولې وایي؟ ځکه دا اول د په تعویل دی مشتقي سره. ولې زیدون زو مالن زیدون متمول، زیدون زو مالن نه تعبیر کېږي په متمول سره. نو حمل اشتقاقي ځکه ورته وایي چې دلته له ده نه تعبیر کېږي په تعویل کېږي په مشتقي سره. نو زیدون زو مالن معنا زیدون متمول، متمول مالدار ده زید. صحیح شو مولانا؟ او د لهو مثال لکه زیدون لهو مالون، زیدون لهو مالون، لهو مالون کنه. او شاعر وایي د مال په هغه لغتو کې راځي چې د مال صله عن واقع شي په معنا د بعد سره راځي، پوه شوې. او که د مال صله الی واقع شي په معنا د قرب سره راځي. عجیبه ژبه د عربي، د مال صله عن واقع شي په معنا دی بعد سره، وای چې صله الی واقع شي په معنا د قرب سره. یو شاعر وای من کان له مالو فالناس الیه مالو ومن لم یکن عنه مالو ومن لم یکن له مالو فالناس عنه مالو. ونه ژبو دې باندې من کان له مالو فالناس الیه مالو ومن لم یکن له مالو فالناس عنه مالو. ونه ژبو دې باندې من کان له مالو چا سره شي مال وي، فالناس الیه مالو خلک یې غته میلان کوي. ومن لم یکن له مالو چا سره چې مال نه وي غریب وي، فالناسو عنه مالو خلک لیغنه تیښته کوي. تا وایي غریب قرض هم نه ورکوي. ونه ژبې دې باندې لکه عارف مولانا داسې ده که نه ده؟ او که نه ښه پوه نه شو. هغه اوس هغه ده امام ده، امام الحی ده، پوه شوې د ټول کلي مال راټولوي. پوه نه شوې دې باندې پوه نه شوې. نو مولانا صاحب یا لهو مالو، نو زیدون لهو مالون، نو مال خو ډایرک نه د حمل په واسطې د لهو سره حمل ده. نو دا ماول د په تعویل د متمولون سره د حمل اشتقاقي یا په پی سره لکه زیدون فی الدار. نو دار خپل حمل کېږي په زید باندې، دا حمل کېږي په واسطې د فی سره. نو څه به وایي زیدون
فی الدار. دا اول په تعویل د مشتقی صدر زید مستقر نه وایو. نو مولانا صاحب دا حمل اشتقاقي د زدم کړ مولانا صاحب حمل موتاتی اشتقاقي. موتاتی کوم یو ده او اشتقاقي کوم یو ده په واسطه دي دا زده شو. بل تقسیم ته ګوري مولانا صاحب دا محمول بیا ذاتی وي د موضوع لپاره یا به عرضی وي. که محمول ذاتی و د چا لپاره موضوع لپاره هغه ته حمل بالذات وایي او که چېرته محمول عرضي و د موضوع لپاره بیا دې ته حمل بالعرض وایي. نو حمل بالذات چاته وایي ذاتی وي لکه الانسان حیوان الانسان ناطق الانسان حیوان ناطق الکلمة لفظ وجع لمعنى پوه شوې الکلمة لفظ دقسې. نو دې ته مولانا صاحب حمل بالذات وایي ولې محمول ذاتي د دې چا لپاره موضوع لپاره. او که محمول عرضي و لکه الانسان قائم الانسان کاتب آکل شارب محمول عارضي د ورته نو دې ته حمل بالعرض وایي. وشو مولانا لاندې حاشیې دې لیکلي دي یاد شو. نو څو تقسیمه مې په حمل کې درته وکړه دا داسې ذهن کې کېنویه. نو یو حمل اشتقاقي موتاتي بل حمل بذات بالعرض دا هم زده شو دواړه. دریم قسم تعریف یاد تقسیم یاد کړئ چې حمل بیا په دوه قسمه ده. یو حمل چې کومه ده مولانا دا ډېر ضرور ده دا یاد کړئ. نو یو حمل حمل شایع متعارف ده بل حمل اولی ده. یو کوم حمل ده حمل شایع متعارف او بل حمل اولی ده. حمل شایع متعارف حمل اولی دا ذهن کې کېنویه. مولانا صاحب زی آسانه داسې تعریف کوم طالبانو ته چې حمل شایع متعارف او حمل اولی. نو مولانا صاحب که داسې و چې په مابین د موضوع محمول کې صرف اتحاد په وجود کې وو او په مفهوم کې اتحاد نه وو نو دې ته حمل شایع متعارف وایي. او که چېرته اتحاد په وجود کې مو په مفهوم کې مو دې ته حمل اولی وایي. بس پوه نه شوي دې باندې. که چېرته په مابین د موضوع محمول کې اتحاد صرف په وجود کې وو لکه زید قائمون د زید او د قائم وجود یو ده خو مغایرت په چا کې ده مفهوم کې نو دا حمل شایع متعارف ده. او که دواړه اتحاد و پکې هم په مفهوم کې هم په صرف اسې اعتباري مغایرت به راځي نور اسې مغایرت نشته مفهومونه هم د دواړو یو او وجود هم د دواړو سو لکه الانسان انسان الحیوان حیوانون دې ته کوم حمل وایي اولی ورته وایي. حمل اولی ځکه ورته وایي چې دې کې اتحاد د شي د خپل نفس سره یا حمل د شي د په خپل نفس باندې او اتحاد د شي د خپل نفس سره د اول الوهلت نه معلومیږي ځکه حمل اولی ورته وایي. اتحاد د شي د خپل نفس سره دا معلومیږي له اول الوهلت نه لیونه هم په دې باندې پوهېږي ځکه دې ته حمل اولی وایي. او که چېرته صرف په وجود کې متحد و او مفهومونه د دواړو بدلو نو دې ته کوم حمل وایي. شائع معنا کثیر متعارف معنا مشهور چې په خلکو کې کثیر او مشهور ده او مفید د فایدې لپاره دغه دقه حمل ده چې هغه مغایر مفهوما وي او صرف اتحاد په چا کې وي په وجود کې وي. کتابو کې چې مستعملېږي کوم حمل مستعملېږي شایع متعارف دی وپېژاند. بل تعریف مواور دام یاد کا در سره چې حمل شایع متعارف دې ته وایي چې یا خودی موضوع فرد المحمول وي یا فرد الموضوع فرد المحمول وي. حمل شایع متعارف چاته وایي چې خودی موضوع فرد المحمول وي یا فرد الموضوع فرد المحمول وي. خودی موضوع چې فرد المحمول وي لکه زید قائمون قائم صيغه د اسم فاعل دا تاسو ته ما بار بار ویلي دي مشتقات ټول کلیات دي کنه دي. قائم د زید پټه کا اخیسته ک اری او ته قائم ویل شي چې ودري او زید چې کوم د قائم یو فرد ده نو خودی موضوع فرد له محمول ده نو دې ته حمل شایع متعارف وایي. یا فرد الموضوع فرد المحمول وي لکه الانسان کاتبون انسان فرد کاتب نه ده فرد انسان فرد کاتب ده فرد انسان فرد کاتب ده. نو یا خودی موضوع فرد المحمول وي یا فرد الموضوع. تاسو نه زه تپوس وکم کل انسان حیوانون چې کومه ده دا کوم حمل ده کل انسان حیوان شایع متعارف ته حکم یو ده کوم یو ده زه وایم آفرین خودی موضوع
آفرین. فرد الموضوع خو مه وایه، فرد الموضوع د انسان فرد، د حیوان فرد نه ده، خو د انسان فرد د حیوان ده، ځکه حیوان جنس ده او انسان نوع ده، او انواع خپل افراد دي د چا لپاره؟ د جنس لپاره. نو کل انسان حیوان دی کې خود موضوع فرد المحمول ده. زدم کړه؟ آفرین نران. نو مولانا سلم او د ټولو کتابونو دغه تعریف کړی. یو بل د نر بچی راولاړ شوی دی، هغې ویلي حمل شایع متعارف دې ته وایي چې په محصوراتو کې مستعملیږي، دقه ته حمل شایع متعارف وایي. او چې په محصوراتو کې نه مستعملیږي دې ته حمل اولی وایي. شایع متعارف یې هغه ته نه وایي. عجیبه کیسې کړي دي. نو حمل شایع متعارف دې ته وایي چې په محصوراتو کې. دا کمزوری مسلک ده ښه، ځکه بیا یې تعریف معنی نه ګرځي دخول د غیر نه. مولانا صاحب زید قایمون پکې داخلي دې ته هېڅ هم حمل اولی نه دي ویلي، او سره له دې نه محصوره نه ده. دا شخصیت د شخصیت ده. حصر په دوو کې باطلیږي. دې ته حمل شایع متعارف هم نشي ویلی ځکه محصوره نه ده. حمل اولی هم نشي ورته ویلی ځکه دې دواړه مفهومونه بدل دي. څنګه دې ته حمل اولی وایي؟ حمل په دوه تقسیم، حصر په دوو کې باطل شو. نو صحیح دوه تعریفونه ما تاسې ته وکړه. هغه اول تعریف صرف د هغه لپاره، پایدې لپاره مې درته وکړه، د هغه لپاره د فهم لپاره چې تاسې بالکل ښه په پوه شئ په حقیقت. نو مولانا صاحب چې مفهومونو کې صرف مغایرت وي او نور صرف اتحاد په چا کې وي؟ وجود کې وي. ها صحیح شو مولانا؟ اتحاد په چا کې وي او مغایرت په چا کې وي؟ مفهوم کې. او که په دواړو کې اتحاد وي حمل اولی ورته وایي. مولانا صاحب په دې حمل شایع کې، شایع متعارف کې اتحاد په څه کې ده؟ خبرې کوئ راست؟ اتحاد په چا کې ده؟ او مغایرت په څه کې ده؟ مفهوم کې. ولې مغایرت په مفهوم کې او اتحاد په وجود کې وي؟ مغایرت په مفهوم کې ځکه ضرور ده چې مفید وګرځي. ولی وجود خاص متحد ده چې مفهوم هم د دواړو څه شو؟ د متحد شو. بیا دا حمل مفید ده، او حمل خو مفید دی چا وي؟ د پایدې وي. نو دا بیا څه نه ده؟ لکه الانسان و انسانون. نو اتحاد په هغه کې مفهوم کې ځکه، مغایرت په مفهوم کې ځکه ضرور ده چې څه وګرځي. او اتحاد په وجود کې ولې ضرور ده چې وجود کې به متحد وي، وای چې حمل صحیح شي. ولی که چېرته وجود کې مغایر و او مفهوم کې مغایر و، دې ته د موږ په کلي کې تباین وایي، او یو مباین په بل مباین باندې نه حمل کېږي. تاسې لکه چې په دې قصو پوه نه شوئ، نو تاسې به کوم تعریف زده کوئ د حمل شایع متعارف دقه زده کوئ کافي ده. چې حمل شایع متعارف دې ته وایي چې یا خودي موضوع یا فرد الموضوع فرد المحمول وي. دقه یاد کړئ. زده شو درته شایع ولې ورته وایي؟ کثیر ده. متعارف ولی ورته وایي؟ متفاهم. مشهور د دې په مابین کې. او شو مولانا صاحب دقه شو. څو تقسیمه به په حمل کې درته وکړه. یو حمل موتاتی، بل حمل، یو حمل بالذات، بل حمل، بل تقسیم می درته وکړه حمل شایع متعارف حمل اولی. نور مزید بحث انشاءالله چې راغلی سلم ویلې کال ته بیا به انشاءالله العزیز سلم کې بیا مزید بحث کوو. پکې کا دې کې بیا څو نور تقسیمات هم شته. او حمل بالذات په ضمن د وجود بالذات کې، په ضمن د وجود بالعرض کې، حمل بالعرض په ضمن د وجود بالذات کې، په ضمن د وجود بالعرض کې. هغه بیا تقسیمات بیا په هغه کې کوو. الحمدلله به ورسره لګو. دلته مشهور اعتراض ده، بیا پوه شئ. او دا به بیا کوو انشاءالله چې کال ته راغلی که نه، دا به بیا کوو. ښه کال ته خو نه راځي که نه؟ څومره کسان راځي کال ته؟ دروغ به نه وایي، ګوتې اوچتې کوي. مولانا کوم شو؟ نو دی وایي ښه ثم الحمل على قسمين. بیا حمل چې کوم د مولانا په دوه قسمه دي، لأنه إن كان بواسطة دي في أو ذو أو اللام كما في قولك زيد في الدار والمال لزيد وخالد ذو مال يسمى د تحمل بالاشتقاق وي. وإن لم يكن كذلك او كچرت داسې نو بلکې بالذات حمل، بل يحمل الشيء على الشيء بلا واسطة هذه الوسائط يقال له حمل بالمواتات وي. کوم حمل ورته وایي؟ حمل بالمواتات. لك عمرو الطبيب وبكر الفصيح. بل تقسیم چې دا د حملیه لپاره مولانا صاحب حملیه په اعتبار د موضوع سره، هلکال ته هم په اعتبار د موضوع سره وه، دا هم په اعتبار د چا سره ده؟ ما ته وګورئ مولانا صاحب
دا محکي عنه بله ورځ ما تاسې ته وویل زده کړی یم دا محکي عنه څه ته وایي هغه نسبت خارجي ته وایي ځکه یو په قضیه ملفوظه کې نسبت دی هغه ته کوم نسبت وایي کلامي یو په قضیه معقوله کې دغه کې کوم نسبت ده د دواړو ته حکایت وایي قطع نظر د دواړو نسبتونو نه یو بل په خارج کې نسبت دی هغه ته کوم نسبت وایي خارجي حق نسبت خارجي ته څه وایي محکي عنه خدا د مشهورینو مسلک ده چې محکي عنه هغه نسبت خارجي ته وایي یو بل مسلک ده هغه محکي عنه محمول محیث ته وایي محمول محیث زید قائمون کې دا قائم محکي عنه ده خو په داسې حیثیت سره محیث چې انتزاع الموضوع نه صحیح کیږي نو محمول محیث په داسې حیثیت سره چې د انتزاع له موضوع نه کیږي انتزاع له موضوع نه صحیح کیږي دقه مولانا صاحب محکي عنه وایي نو په لحاظه ته چې وسوی چې الاربعه فرد دا صحیح ده ولې ځکه دا فردون چې کوم ده دا محکي عنه له سره جوړېدی نشي ځکه د فردون انتزاع چې کومه ده فرد طاق ته وایي هغه له اربعونه نه کیږي ځکه فرد خو دې ته وایي چې منقسم متساویین ته نه وي اربعه خو منقسم دي متساویین خو نشي په دې باندې او یو مسلک چې کومه ده هغه دا ده چې موضوع هغه چې کومه ده دا محکي عنه موضوع محیث ته وایي موضوع په زید قائمون کې محکي عنه څوک ده دا زید محکي عنه ده نو موضوع محیثه په داسې حیثیت سره چې له ده نه انتزاع د محمول صحیح کېږي نو دغه ته محکي عنه وایي نو په زید قائمون کې که زید ناست وي او تو ورته وایي زید قائمون مولانا صاحب دې زید ته محکي عنه ویلی شي ولې نشي ویلی ځکه له ده نه انتزاع د قیام خو کله چې په دوه پښو ودرېده نو زید محیث ده په داسې حیثیت سره چې له ده نه انتزاع دی قیام کیږي نو دغه ته محکي عنه ویل کیږي یې زدم کړه که نه کړه دقسې مولانا نو اوس خبره مې دا درته کوله چې دا تقسیم په اعتبار د محکي عنه سره ده د نر بچیه نو دلته تعبیر په چا سره کړی د موضوع سره نو موضوع نه څه مراد ده محکي عنه نو دا تقسیم په اعتبار د محکي عنه سره ده نو وجه د حصر پکې دا ده چې محکي عنه د قضیې حملیې به خالي نه وي یا به په خارج کې موجوده وي یا به په ذهن کې موجوده وي یا قطع نظر د خارج او له ذهن نه که په خارج کې محکي عنه موجوده و دې ته قضیه خارجه وایي که په ذهن کې موجوده دې ته قضیه ذهنیه وایي او که قطع نظر د دواړو نه دې ته قضیه حقیقیه وایي پوه نه شوي په دې باندې نو حملیه په اعتبار د موضوع سره څو قسمه ده موضوع څه معنی په اعتبار د محکي عنه سره نو محکي عنه به خالي نه یا به په خارج کې وي یا به په ذهن کې وي یا به مطلقا ومطلقا نو دی وایي مولانا صاحب تقسیم آخر الحملیة موضوع الحملیة موضوع د حملیه یعنی محکي عنه ان كان موجودا في الخارج وكان الحكم په خارج کې به اعتبار تحقق الموضوع وجودي في الخارج نو كانت القضیه خارجیه نو دا قضیه خارجه ده مولانا زمره زبردست خبره دا وکړه کله کله موضوع په خارج کې وي خو ته حکم په خارج کې نه کوي حکم په هغه باندې په ذهن کې کوي بیا ذهنیه ده خارج کې به حکم بم په خارج کی کوي نو مولانا صاحب دا بیا خارجیه ده نو قضیه خارجه ده لکه انسان کاتب ځکه کتابت هم په ذهن کې نه کیږي کتابت په خارج کې کیږي او انسان هم په خارج کې موجود و ان کان موجودا فی ذهن او که چیرته هغه موضوع محکي عنه چیرته موجود وکان الحکم باعتبار خصوصي وجودي په ذهن په دې اعتبار باندې چې د په ذهن کې موجود ده نو دی وخت بیا ذهني ورته ویل کله انسان کلیونه نو انسان اگر که په خارج کې مشته خو زه دلته چې دا حکم کوم هغه په انسان خارجي حکم کوم که په انسان ذهني باندې ولې دا کلیت ذهن ته راځي که خارج ته ورځي ذهن ته نو په دې وخت کې دا قضیه ذهنیه ده و ان کان الحكم باعتبار تقرره په اعتبار د وجود دغه موضوع سره او محکي عنه سره په الواقع په واقع کې واقع ته مولانا صاحب نفس الامر وایي واقع ته څه وایي نفس الامر او تاسې ته ما ویلې نفس الامر څه معنا نفس موجود ځکه امر په معنا دی شی سره شی دا مرادف دی موجود نه ده نو شی موجود یو دی نو نفس الامر معنا نفس موجود سمانه وس نقطه ور سره ولګوه ای مع قطع النظر قطع نظر د ذهن او د چانه د خارج نه نو واقع ته نفس الامر وای نفس الامر معنا نفس موجود نفس موجود دا معنا چې قطع نظر د ذهن او د خارج نه نظر قطع کا نو دې ته مولانا صاحب نفس الله نو مولانا نفس الامر ته نظر وک بیا په ذهن کې که خارج کی نو دې ته مولانا صاحب قطع نظر د خصوصیت ظرف الخارج او د ذهن نه نو سمیت القضیه مسما شو قضیه مسما کیږي قضیه په حقیقی سره نو قضیه حقیقیه چاته وای مولانا صاحب قضیه حقیقیه چاته وای چې موضوع موجوده
لقنا ذهن کې وي که او ذهنیه چاته وایي موضوع په ذهن کې وي خارجه چاته وایي چې موضوع په خارج کې وي دقسې نو مولانا صاحب د خارجي مثال لکه الارب نه د خارجي مثال خو تیر شو رښتیا د حقیقي مثال لکه الاربعة زوجون الاربعة زوجون اربعه چیرته چې موجود شو ذهن کې وي که په خارج کې وي نو اربعه دا زوج دي سته دا ضعف الثلاثه دي مولانا ذهن کې موجود که په خارج کې موجود نو دی وای مولانا صاحب القضیه موجبه قضیه چې کومه د موجبه او قضا سالبه ما ته وګوره مولانا صاحب دا تقسیم په قضیه حملیه کې په اعتبار د جزئیت د حرف سلب او د عدم جزئیت د حرف سلب سره ده که چیرته د موضوع یا د محمول یا د دواړو نه حرف سلب جزء نو دې ته معدوله وایي او کله یو طرف نه حرف سلب جزء نو دې ته محصله وایي مولانا صاحب په قضیه کې د حرف سلب اصلي جای چې د نسبت نو دای چې نسبت پریدي یا جز له موضوع نه وګرځي یا جز د محمول نه وګرځي یا له دواړو نه وګرځي نو فقد عدل عن موضعه الاصلي تجاوز وکړ خپل اصلي ځای نه اصلي ځای سوکو نسبت غیر اصلي ځای تلاړ پردي کور ته ورغی نو مولانا صاحب تسمیه د کل شو په اسم د جز سره نو ټولې قضیې ته موږ څه ویلې معدوله ویلې او که چېرته په یو طرف کې حرف سلب جز نو دې ته محصله وایي ځکه محصله له تحصیل نه ده تحصیل له حصول نه ده حصول ثبوت ته وایي دلته په اطرافو کې ثبوت د حرف سلب نشته نو ځکه محصله ورته وایي ورو شي په دې باندې تاسې پوه شوئ که نه معدوله محصله دې وپېژنو او کله مولانا صاحب بیا محصله بیا عام محصله دې ته ویل کېږي چې حرف سلب په یو طرف کې نه وي بیا که په مینس کې هم حرف سلب نه و دا محصله موجبه ده او که په مینس کې حرف سلب په نسبت کې دې ته محصله سالبه وایي ځکه په نسبت کې سلب راغلی ځکه سلب ورته وایم محصله ځکه ورته وایم چې په اطرافو کې حرف سلب نشته نو زید قائمون دا محصله موجبه ده زید لیس بقائم دا محصله سالبه ده خو کله کله سالبي محصلې ته بسیطه مو وایي نو محصله فقط موجبه ته وایي چې نه په اطرافو کې حرف سلب وي او نه په نسبت کې وي نو فقط هغه موجبه ته محصله وایي او سالبي محصلې ته بیا دی سالبه بسیطه وایي بسیطه سالبه بسیطه دا معنا بساطت دی ته وایي چې نه دته کوم شی ثابتېږي نه دی بل چاته ثابتېږي دا معنا چې نه د موضوع نه جزوي دا حرف سلب او نه له محمولنا دې ته سلبي بسیط وایي او سلبي بسیط رفع کوي د شي دا نشتي راولي او مولانا یو سلبي ثابت د سلبي ثابت دې ته وایي چې یا دته شی ثابتېږي یا دی بل چاته ثابتېږي و بعبارة اخرى یا دی د موضوع نه جزوي یا دی د محمول نه جزوي دې ته سلبي ثابت وایي لکه په معدوله کې او په سالبه کې سالبه بسیطه کې لکه زید لیس بقائم دې ته سلبي بسیط وایي ځکه نه دی چاته ثابتېږي نه دته شی ثابتېږي نه دی جز د موضوع نه ده نه جز دی محمول نه ده بلکې مولانا صاحب دی رفع کوي د بل شي رفع راولي پورته کېدل راولي میدان باندې څه شی نه پرېږدي دته سلبي بسیط وایي بسیط په څه وجه ورته وایي ځکه نه دته نه دی چاته بلکې میدان خالی کوي دا سلبي بسیط پوه شوئ په دې باندې نو تاسې ما ته ویلی شي معدوله کومه یوه ده محصله دې ته وایي چې له یو طرف نه بیا که په نسبت کې جز هم نو محصله موجبه ده او که په نسبت کې حرف سلب محصله سالبه ده خو دې محصلې سالبې ته یو بل نوم هم دی اخلي بسیطه هغه بسیطه ده نو په دې وخت کې به بیا محصله فقط موجبې ته وایي زید قائمون بس تاسې پوه شوئ او زید لیس بقائم ته دی بسیطه وایي اوس مولانا صاحب که چا اعتراض در باندې وکړه چې زه به تا ته یوه قضیه وښیم یوه به هم نه وي زید اعما نو زید اعما ته محصله وایي که معدوله ورته وایي وایه که محصله ورته وایي نو اعما خو مولانا صاحب عدمي ده اعما څه ده عدمي ده نو حرف سلب خو جز ده ترېنه ولې اعما چې کوم دا عدیم البصر ته وایي که نه وایي اعما معنا عدیم البصر نابینا نو نابینا عدیم البصر نو حرف سلب خو شته پکې نو بیا ولې محصله ورته وایي او که څه ورته وایي معدوله ورته وایي نو معدوله خو دې ته وایي چې حرف سلب وي نو په اعما کې خو لفظه نه
حرف سلب نشته. نو تاسې وایي چې زید اعما که ملفوظه یې وایي ملفوظه نو بیا مولانا محصله ده که معقوله یې وایي نو معدوله ده. ولې مدلول او د معنا په اعتبار باندې حرف سلب شته پکې نو معقوله معدوله بشي او د لفظ په اعتبار باندې ظاهرا حرف سلب پکې نشته نو ملفوظه محصله شوه خو معقوله معدوله شو. نو که چا تپوس درنه وکړو چې زید اعما بلکې هر هغه لفظ چې درته راوړه چې د معنا په اعتبار باندې حرف سلب وي او په لفظ کې نه وي نو ته ډایرکټ ورته ووایې چې دا ملفوظه وایې که معقوله یې وایې. که معقوله یې وایې نو معدوله ده که ملفوظه یې وایې محصله ده. دا خبرې مې یادې کړې. نو دی وای مولانا صاحب القضیة الموجبة او قضا الصالبة تنقسمان الى معدولة وغير معدولة. فالمعدولة ما اغا قضیه حملیه ده یکون فيه حرف السلب چې بده کې حرف سلب جز دی موضوع نوي او من المحمول او من کلیهما. لکه په تعریف کې خصوص او نه راوړي نو تاسې وایي دا او د شک لپاره نه ده دا او د تنویع لپاره ده. نو په دې کې اشاره وکړه انواع د معدولې ته چې یو معدوله الموضوع ده بل معدولة المحمول بل معدولة طرفین ده معدولة الموضوع. الله حی جماد نجوندی جماد ده. دویم زید لا عالم زید لا عالم ده زید نه عالم ده. الثالث دریم الله حی لا عالم نجوندی نه عالم ده. هذا په الایجاب ده په ایجاب کې او په سلب کې مثال دی اول الله حی لیس بعالم نجوندی چې دا عالم نه ده. الثاني العالم لیس بلا حی عالم چې دا نجوندی نه ده. او مثال دی ثالث الله حی لیس بلا جمادنا لا حی او نجوندی چې دا هغه لا جماد نه ده. وغیر المعدوله غیر معدوله بخلافها محصله چې د دې خلاف ده ويسمى غیر معدوله ته په موجبه کې محصله وي او په سالبي کې بسيطه مرتوي. مولانا صاحب نو موجبه ته چې حرف سلب نوي پکې نو هغه ته موجبه محصله وي او چې وي پکې هغه ته سالبه محصله مرتوي لشي په یو اصطلاح باندې. خو بل اصطلاح دا ده چې محصله فقط موجبه ته وي او سالبه ته بسيطه وي. وقد يذكر الجهات. اوس مولانا صاحب په دې ځان پوي کې چې